دا سلام چې دی دا یو تحفه او ډالۍ ده دوه مسلمانان چې خپل منځ کې ملو شي نو یو بل ته سلام کوي. اوس د سلام دا ابتدا ده د کوم ځای نه شوې ده؟ الله رب العزت چې کله حضرت آدم علیه السلام پیدا وفرمایلو، الله رب العزت ورته وفرمایل چې ای آدمه دغه مخامخ د فرشتو یو ټولګی دی، د فرشتو یو ډله ده، دی له ورشه او دی ته سلام وکړه، ورته ووایه السلام علیکم، او بیا ورته غوږ کېږده چې دی په جواب کې تا ته څه وایي. حضرت آدم علیه السلام چې کله ورغی د فرشتو هغه ټولګي ته هغه ډلې ته نو ورته وویل السلام علیکم، هغه فرشتو په جواب کې ورته وویل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. حضرت آدم علیه السلام نه الله پاک سره د علم تپوس کوي چې اے آدم سی درته وویل په جواب کې؟ آدم علیه السلام ورته وفرمایل ما ته په جواب کې وویل وعلیکم السلام، دغه رنګ جواب یې راله راکړو. الله رب العزت ورته وفرمایل د نن نه پس ستا اولاد چې په خپل منځ کې ملاقات کوي اولنۍ خبره اولنۍ کلام بیداوي چې یو بل ته به وایي السلام علیکم. نو دا د حضرت آدم علیه السلام د وخت نه دا شروع شوې وه. بیا د آدم علیه السلام نه بعد دا سلسله روانه وه، هر پیغمبر دغه طریقه وه.